الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया जर्मनी को आज से अपने जलसा सालाना के इनेकाद की तौफीक मिल रही है। دا خطبه
حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصره العزیز د کال 2014 د جون د میاشتې په 28مه نیټه د کارلسروهې جرمني د جلسهګاه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. د خدای پاک په فضل نن جرمني جومات ته د جلسه سالانه د انعقاد توفیق ترلاسه کېږي لګیا دی. دا جلسه به انشاءالله 3 ورځې جاري وي. د دنیا ځینې نورو ملکونو کې هم په دې ورځو کې جلسې روانې دي، په خاص طور امریکې او کبابیر کې. د دیو ملکونو د امیرانو دا خواهش و چې هم په دې ورځو کې زموږ هم جلسې دي، نو ځکه زموږ ذکر دې هم وکړی شي. دا وخت په امریکې کې په بلا ډېر وختي وي، په کبابیر کې به د جمعې وخت تیر شوی وي. د امریکې جمعه به 6 یا 15 घंटे پس وي. خو په آخري ورځ یعنی په اتوار د هغوی د جلسو د ختمېدو به تقریبا همدا وخت وي، یعنی انشاءالله کله چې دلته به جلسه ختمېږي نو په دې لحاظ به هغوی هم د جلسې اختتامی خطاب او دعا کې به شریک شي انشاءالله. تک خلیفہ وقت کی بات پہنچ جاتی ہے. بے شک جماعت کا ایک خاصا حصہ جلسوں کے لائیو پروگرام کو سنتا ہے. په مختلفو ملکونو کې د جلسو په یو ورځ انعقاد په دې لحاظ هم فایدهمند وي چې کومې خطبې نیغ په نیغه خپرول کېږي، نو د مختلفو ملکونو چې کم خلک راغونډ شوي وي هغوی ترېنه استفاده وکړي او پکې شامل شي. او دارنګ د جومات یوې لوی برخې ته د وخت د خلیفه پیغام ورسي. بېشکه چې په دنیا کې د جومات یوه لویه برخه د جلسې د پروګرامونو نیغ په نیغه خپرونې ګوري او اوري یې، خو بیا هم زما د اندازې مطابق یو لوی شمېر د داسې خلکو هم دی چې دا پروګرامونه نه اوري. نو لکه څنګه چې ما وویل چې د امریکې او د ځینې نورو ځایونو احمدیان چې نن سبا یې جلسې روانې دي هغوی به د آخري ورځ جلسې کې شامل شي. خو نن په جمعې کې به هم د ډېرو خلکو پام دې طرف ته وي. بېشکه چې د دې وخت د هغو ملکونو د وخت سره سم نه دی، ځکه چې زیاتره خلک پکې د جلسې په نیت راغلي وي، بلکې د جلسې په نیت پکې شاملېږي. نو ځکه د خپل خپل وخت مطابق چې چېرته هم وینو خطبه او تقریرونه واورو، یعنی د عامو حالاتو په مقابله کې زیات شمېر خلک دا خطبې او تقریرونه واوري. نننۍ خطبه کې به زه د جلسه سالانه په حواله د جلسې د مقاصدو باره کې به یادګیرنه کول غواړم، یعنی د جلسې هغه مقاصد چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دي. د یادګیرنې حاجت همیشه وي، ځکه چې د جلسې په ورځو کې د خلکو خاص توجه دی په دې مرکوزه وي، او بیا وروسته هم د دې خبرو نه د اثر اخیستو د صلاحیت مطابق د دې خبرو زر دی هر احمدي د خپل د عمل په ذریعه وکړي. د دې انحصار هم د انسان په خپله توجه وي چې توجه یې تر څومره وخت پورې قایمه وي.
ये 3 दिन ځکه چې نن سبا انسان د دنیا نورو کارونو او مسلو کې गुजरे ګیر जैसे وي، हम किसी और ही दुनिया में نو ځکه اکثره په دنیاداري غالب شي खास रूहानी माहौल था। او فرایضو दुआ करें कि बाद में او भी فرایضو نفلونه کولو په انسان तो عموما बहरहाल ये हालत है जो जलसे के سست दिनों شي. में جلسو کې د شاملېدو نه پس ځینې احمدیان ماته لیکي چې د جلسې 3 ورځو مونږه शामिल होने वाले पर होता है بیخي بدل کو. और हर دا 3 ورځې خو داسې تېرې شوې हालत के मुताबिक چې لکه مونږ په بلې دنیا کې وو. बाज तो जलसे के फौरन बाद भूल जाते یو हैं خاص روحاني ماحول وو. और ये भूल जाएंगे دعا راته کوئ कहते हैं कि जलसे چې وروسته د هم بیا زمونږ دا حالت قائم پاتې شي. हमने क्या किया نو بهر حال دا حالت چې د جلسې په ورځو کې غالب وي अपने खुदा से अहद किए थे कि इन नेकियों को जारी او रखेंगे। هر شاملېدونکي باندې اثر هم کوي चंद दिन इस असर को कायम रखेंगे او د هر چا ایمانی حالت مطابق دا اثر قائم پاتې شي. जो ځینې خو د جلسې نه فوراً پس هیر کی ये असर कायम रखेंगे। ये हकायक हैं چې जिसे हम د جلسې تقریرونه اورېدو دوران مونږ د ځان سره کم لوزونه کړي وو. خدای پاک سره کم لوزونه کړي چې पर इस नेक माहौल का असर دا نیکۍ به جاري ساتو. रहता है। ځینې پکې یو څو ورځې به دا اثر قایم وساتي، ځینې به یو څو هفتو لپاره असर रखती है او ډېر پکې داسې هم دي چې یو څو میاشتو لپاره به دا اثر قایم وساتي. नसीहत करने का भी फरमाया। دا حقیقتونه دي چې موږ ته बार سترګې نشو اړولی. ऐसे माहौल के पैदा करने का कहा है یو څو تنه پکې داسې هم وي की तरफ तवज्जो दिलाता रहे, उनके फराइज की तरफ तवज्जो दिलाता چې د دې نیک ماحول اثر په تر کلونو پورې وي. उनको अपने نو अमलों اکثریت پکې करने की तरफ तवज्जो दिलाता रहे। لږې مودې لپاره اثر لري. मसीह मौद अलैहिस्सलातु نو ځکه خدای پاک د بار نصیحت باره کې فرمایلی دي वस्सलाम का इजरा फरमाया है او कि जिससे हमें نصیحت سره एक इज्तिमाई بار د داسې ماحول د پیدا کولو باره کې هم فرمایلی دي چې د مؤمنانو پام د نیکۍ طرف ته، हुसूल का मिल د هغوی فرایضو طرف ته अपने फराइज او د خپلو عملونو दारियों की तरफ او د ذمہوارو طرف ته पैदा होने का मौका मिल जाता है। ګرځوي. जैसा कि मैंने कहा نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې جلسو د اجرا په ذریعه به موږ یو ډېر لوی احسان فرمایلی دی. دې نه موږ ته د خپلې د اصلاح، د روحاني غذا د حصول او د خپلو فرایضو او د ذمہوارو د پوره کولو یوه اجتماعي موقع ترلاسه کیږي. जिनसे पता चलता है कि आप जलसा पर आने वालों को कैसा देखना चाहते हैं, एक अहमदी को कैसा देखना चाहते हैं। نو لکه څنګه چې ما ویلي وو، मैं शुरू करूं اوس به زه د جلسې د مقاصدو او د دې د सही जा रही है غرض او غایت باره کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ارشاداتو په رڼا کې आवाज ठीक څه ووایم چې ترې پته لګي چې هغوی څه غوښته چې جلسې ته چې کوم خلک راځي هغوی د څنګه وي सलाम او یو احمدي د څنګه کېدل پکار دی. कि दिल आखिरत की तरफ बकुली झुक जाए। خو له دې نه مخکې چې زه شروع کړم، انتظامیه دې ما له رپورټ راکړي چې اواز آخري کتاره پورې سم روان دی तकवा یا آخر کې چې کوم خلک ناست دي هغوی کې د یسوع کلاس اوچت کړي چې معلومه شو چې هغوی दिली لپاره आवाज سم دی. और ښه ټیک ده. मुआफ़ात में दूसरों के लिए नमूना बन जाए। حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي और रास्तबाजी उनमें पैदा हो और दीनी मुहिमात چې په کار دا ده چې زړونه دې د آخرت طرف ته په مکمل طور ټیټ شي इन चंद फिक्रात में او په هغوی کې دې د خدای پاک ویره پیدا شي او هغوی دې په زهد، په تقوا، په خدا ترسۍ، پرهیزګارۍ، د زړه نرمۍ، یو بل سره مینې او ورورولۍ کې نورو لپاره یوه نمونه جوړ شي होने वाले او انکسار، تواضع او رازبازي دې هغوی کې پیدا شي. एक नमूना हो
او د دین کارونو لپاره د هغوی سرګرمي خپله کړي. में ही इतनी बड़ी नसीहत په د یو څو فکرو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام इसका मतलब د یو حقیقي احمدي لپاره د ژوند ټول لای عمل بیان فرمایلی دی. रोकना فرمایي چې جلسې کې چې کوم خلک شاملېږي जज्बात को هغوی کې د داسې بدلون راشي जज्बात को उभरने से چې هغوی د زهد نمونه شي. इस तरह रोकना انسان که غور وکړي نو په دې یو لفظ کې बंद हो जाए دومره لوی نصیحت دی ताकि چې د بدای جرې پرېکړې کېږي. देखा जाए د دې مطلب دا وي چې ځان د دنیاوي تسکین د سامانونو نه ودرول، चीजें पैदा की हैं د دنیاوي خواهشاتو نه ځان ودرول، कतई ताल्लुक तो नहीं कर सकते خپل جذبات د غلطو جذباتو कि इस तरह रोक लो د را پارېدو نه ځان بچ کول، داسې بچ کول چې د داسې خواهشاتو ټول ورونه بیخي بند شي जो ख्वाहिशात چې دا خواهشات بیا ورو پیدا نه شي. हैं की اوس که وکتې شي نو خدای پاک چې په دنیا کې کم څیزونه پیدا کړي دي हदीस का भी जिक्र انسان هغوی سره په مکمل طور تعلق خو ختمولی نه شي. शुक्री है نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ځان داسې بچ کا چې د دنیا نه بیخي پرېکړې شي. हम रोज़ा ही रखते زهد دا دی چې انسان د دنیا د څیزونو रखेंगे د ناجایزه خواهشاتو نه د ځان وساتي. और के करीब नहीं जाएंगे خدای پاک د خپلو نعمتونو د تحدیث ذکر هم فرمایلی دی. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया د نعمتونو نه कि इल्म में ये बात आई فائدہ نه اوچتول هم د خدای پاک ناشکري ده. रफ्तार भी कर په روایتونو کې راغلي دي چې بعضو صحابیانو دا قسم کړی وو چې هغوی به هره ورځ روژه نیسي، واده به نه کوي، काम काज भी कर लेता हूँ ټوله شپه به لمونځ کوي. बस जो शख्स मुझसे मुंह मोड़ेगा د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په علم کې چې دا خبره راغله याद रखो نو هغوی وفرمایل چې زه روژې هم نیسم، कि मैं तुम लोगों की निस्बत افطار هم کوم، करता हूँ مونځونه هم کوم او ویده کېږم هم، खुदा ताला की मर्जी के ताबे रखता हूँ نور دنیاوي کارونه او د کور کارونه هم کوم. इसका मतलब ये है ښځو سره مې نکام کړی دی، نو کم تن چې له ما مخ اړوي ख्वाहिशात هغه ما سره تعلق نه لري. मतमा नजर ना हो رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یاد لرئ چې زه تاسو ټولو نه زیات خدای پاک نه ویریږم او خپل خواهشات د خدای پاک د مرضۍ تابع ساتم. نو د دې مطلب دا دی چې حقیقي زهد دې ته وایي چې انسان د صرف دنیاوي خواهشات او د هغوی تسکین د نظر وړاندې نه ساتي، यहाँ की بلکې په دیو کې چې کم د ټولو نه ښه دي هغه واخلئ खींच रहा है او तो फिर तुम्हारा سره د اعتدال बेफायदा है چې د دیو نه فایده اوچتولو په وخت چې د خدای رضا د نظر وړاندې وي نو دا زهد دی. माया که د غربي ملکونو کې راتګ نه پس دلته چې کومه ازادي ده د هغې په وجه د دې زی هر څیز کې د خواهشاتو د تسکین لالچ تاسو ځان طرف ته راکاږي، نو بیا ستاسو د جلسو ته راتلل खौफ بې فایده دی. कि मेरे से कोई ऐसा काम सरजद ना हो जाए او د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کې شاملېدل هم تاسو لپاره بې فایده دی. هغوی خو فرمایي چې ځان ته زهد پیدا کړئ، ځکه چې قدام پیدا کړو نو بیا د تقوا حقیقي روح به مو پېژنئ. दोस्त की या करीबी अजीज تقوا څه ده؟ नाराजगी تقوا همدا ده چې هر وخت د انسان په زړه کې دا ویره وي چې چېرته داسې څه کار رانه ونه شي چې پرې خدای پاک رانه خفه شي. पर हावी हो जाए और ऐसी मोहब्बत او د خدای پاک د خفګان ویره हो सकती د سزا د ویرې د لاسه نه وي، بلکې دا د खुदा ताला से داسې ویره وي لکه څنګه چې انسان د ډېر نږدې ملګري یا د خپلوان د خفګان نه ویریږي. او دا عمله کېدی شي वर چې د خدای پاک محبت په نورو ټولو محبتونو باندې حاوي وي، غالب وي، او داسې د محبت حالت هم هله تاري کېدی شي हज़रत मसीह मौद کله چې خدای پاک سره د انسان ذاتي تعلق وي इस मायार او तकवा د هغه عرفان ورته حاصل وي، पैदा करने के लिए बारहा کله چې محور هم د خدای پاک ذات وي. फरमाई हैं। आप अपने एक نو دا هغه معیار دی چې د حاصلولو یې موږ ټولو ته پکار ده چې کوشش وکړو. जरूरी बात ये मालूम होती है
तकवा की बाबत د تقوا عمده معیار مونږ کې ये बात پیدا کولو لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام بار بار په مختلفو رنګونو کې مونږ ته نصیحتونه فرمایلي دي. राजी नहीं है। خپل یو خطاب کې هغوی فرمایي अल्लाह ताला چې د फरमाता है خپل جماعت خیرخواهۍ لپاره तकवा دا خبره زیاته ضروری ده معلومیږي چې د تقوا باره کې د نصیحت وکړم، अल्लाह ताला ځکه چې یو کلمه ته دا خبره ښکاره ده जो तकवा چې د تقوا نه بغیر خدای پاک بل په هیڅ سیستم نه راضي کیږي. जब जमात के अफराद को خدای پاک فرمایي बार ان الله مع الذین اتقوا जाती है والذین هم محسنون. तो ये इस वजह से یقینا چې خدای پاک هغه خلکو سره دی जमाने के چې تقوا یې خپله کړې ده او محسنان دي. जब हम ये दावा और ऐलान करते हैं نو د جماعت خلکو ته چې بار بار د دې خبرې نصیحت کیږي से इस बैत की वजह से खुदा राजी हुआ है या हम ने इसलिए बैत की है نو دا په دې وجه چې د زمانې د مامور بیعت کولو نه پس چې موږ دا دعوا او اعلان کوو چې موږ هغه خلک یو چې خدای پاک تینا د دې بیعت په وجه راضي شوی دی یا موږ دې لپاره بیعت کړی دی چې خدای پاک راضي کو. तो ये दावा نو که په دې महज दावा होगा او د खदाय पाक په حکمونو د عمل کوشش وکړو नहीं बढ़ रहे तो ये सिर्फ दावा है. ये आयत जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई نو که په دې عمل نشته वजाहत ही फरमाती है نو دا دعوه به कि तकवा उन تشه लोगों دعوه का है وي. जो मोहसिनों में से हैं. که زمونږ قدمونه د تقوا طرف ته نه دي روان نو دا بیا صرف دعوه ده. के जज्बात دا آیت چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دی जो इल्म रखते دا هم د تقوا وضاحت کوي और ये इल्म چې تقوا د هغو خلکو ده चलाने वाला چې محسنان شمیرل کیږي देखें او د محسن مطلب دا دی چې څوک نور سره ښه سلوک کوي د هغوی د جذباتو او د احساساتو خیال ساتي علم لري او دا علم هغوی د تقوا په لاره روانوي. फिर तकवा इख्तियार करने का फरमाते हुए نو دا وګورئ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کلام ښایست मिसाल पेश फरमाई जिसमें ये तलकीन है چې مخکې هغوی د زهد طرف ته پام وګرځولو چې خپل خواهشات د خدای پاک د رضا تابع کوي، بیا د تقوا د خپلولو یې فرمایلی دي तो मुत्तकी बनकर او د خدای پاک د کلام نه هغه مثال وړاندې کړی دی چې پکې دا تلقین شوی دی چې خپل جذبات د نورو جذباتو لپاره قربان کړي के लिए او هغوی ته فیض ورسوي. जरूरत है. نو الله به متقیان شي इस ख्याल से او د خدای پاک रضا به درته حاصل شي. ताल्लुक रखते हैं और उसके सिलसिला बैत में है जिसका بیا هغوی فرمایي मामूरियत का है. زموږ جماعت له په خاص طور د تقوا ضرورت دی، उनके बुग़्ज़ों कीनों خصوصا په دې خیال هم چې هغوی یو داسې تن سره تعلق لري तमाम او د هغه بیعت یې کړی دی जात पावें چې کوم د ماموریت دعوه کوي बैत چې هغه خلک چې هر قسمه بغض کینې او په شرک کې مبتلا دي के बैत का ऐलान कोई مبتلا وو یا که مخې څومره هم د دنیا په لور وو هغوی د ټولو آفتونو نه خلاص شي. तो ये कोई मामूली बात نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت اعلان باره کې دا فرمایلی دي मेरा दावा मामूल چې دا د بیعت اعلان چې کوم تاسو کوئ से داسې معمولی اعلان نه دی जाने का है कि मेरे ज़रिए से दुनिया की इस्लाह होगी. मेरे ځکه چې زما دعوه خو د ماموریت ده की पहचान होगी. یعنی دا چې زه د خدای له طرفه ताल्लुक पैदा د کار لپاره را لېږلی شوی یم मेरे ज़रिए چې زما په وسیله به د دنیا اصلاح کیږي. उन زما په ذریعه به اوس بنده का इजहार और तरवीज होगी. خدای پیژني او خدای سره به تعلق پیدا کیږي. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली زما په ذریعه او زما د منونکو په ذریعه به اوس करीम तलकीन د هغو اعلی اخلاقو څرګندونه बस او پرمختګ کیږي چې د خپلولو تلقین خدای پاک په هغه آخري کتاب کې فرمایلی دی से چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل شوی دی، अपने दिलों से निकालने होंगे. یعنی په قرآن کې د دیو تلقین فرمایلی دی. आईने की तरह साफ نو حقوق العباد لپاره به ځان د هر قسمه بغض او د کینې نه به بهر روباسئ. को से
یا د هر قسمه بغض او کینه به د خپلو زړونو نه ختموئ. خپل زړونه به لکه د آینې غوندې صفا کوئ او د خدای پاک حقونه پوره کولو لپاره به د هر قسمه شرک نه ځان صفا کوئ. خدا تعالی کو انسان بھلا دیتا ہے د دنیا ویره یا د دنیادارو ویره عبادت کے معیار یا د دنیا طرف ته د انسان چټېدل سے بچو انسان نه خدای هېروي تو تبھی بیعت کے حقدار کہلاؤ گے او اور یہ بجوز تقوی کے ممکن نہیں. د دې په وجه د هغه د عبادت په معیار کې هم کمی راشي. تو یہ پاک تبدیلی اپنے اندر خو که دې هر څه نه ځان بچ کو نو مله به د بیعت حقداران بلل کېدی شي او دا د تقوا نه بغیر ممکن نه ده. یہ که د بیعت حق پوره کول غواړئ نو دا پاکه تبدیلي به په ځان کې پیدا کړئ بہت سی نو دا پاکه تبدیلي به یاد پا جاؤ گے. په ځان کې پیدا کوئ او خپل اصلاح وکړئ. آپ علیہ السلام دا پاکه تبدیلي چې ځان کې پیدا کړه سخت سے نو د دې نتیجه به دا وي چې د ډېرو افتونو نه به تاسو خلاص شئ. فرمائیے. آپ فرماتے ہیں دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام په ډېرو سختو لفظونو کې ہار اور منتقم بھی ہے. او په ډېرې سختۍ تنبیه فرمایله ده. ان کا دعویٰ اور هغوی فرمایي بہت کچھ ہے. خدای پاک رحیم و کریم دی همداسې هغه قهار او منتقم هم دی. یو جمعه چې ګوري چې د هغې دعوا او لاکو غضب خو ډېر دی تعالیٰ کے او عملی حالت یې هغه شان نه دی نو د هغه غیظ او غضب تقوی کو سامنے به رکھ زیات شي. خدای دې نه کړي اپنی چې استعدادوں موږ د چې د خدای پاک غیظ او غضب کرنے وګورو والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا بلکې خدای دې وکړي چې موږ همیشه تقوا خپل وړاندې وساتو او د خپل استعداد مطابق د کوشش وکړو. یہ معیار حاصل کرنے کے لیے خدای پاک نه همیشه د هغه رحم او فضل وغواړو کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. او د هغه رحم او کرم موږ ته دې فرماتے ہیں همیشه ترلاسه شي. انسان جس قدر نیکیاں کرے دا معیار حاصلولو لپاره کہ دو حصے زموږ حالت څه پکار دی او کم کوشش موږ له کول پکار دی. دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي یعنی جو انسان پر فرض چې انسان چې څومره نکي کوي د هغې دوه برخې وي، قرضے کا اتارنا یوه د فرضونو او بله د نفلونو. فرضونه یعنی په انسان چې کومې خبرې فرض کړې شوي دي لکه بھی ٹال مٹول سے کام د قرض د واپس کولو یا د نیکۍ په جواب کې نیکي. تمہارے سے کرے تو اس کے اوس ځینې خلک قرض واخلي خو بیا هغه واپس کولو کې ډېرې آنې بانې کوي. کے ساتھ نو فرمایي چې دا خو بس دا خو په تاسو فرض دی چې قرض به واپس کوئ یا که چا در سره نیکي کړې ده نو په جواب کې به ورسره نیکي کوئ. خو دې فرضونو نه علاوه هم هرې نیکۍ سره نفل هم وي. جیسے احسان کے مقابل بھی احسان کے علاوه نفل یعنی هغه نیکي چې د خپلې د نیکۍ د حق نه زیاته وي، لکه د احسان په مقابله کې د احسان نه علاوه نورم احسان کول دا نفل دی. اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا مثلا د زکات نه علاوه ہے. نورې صدقې یہاں تک ہوتی ہے هم بیا داسې خلک ورکوي نو خدای پاک د داسې خلکو ولی شي. خدای پاک فرمایي جاتا ہوں جس سے چې د هغه ملګرتیا تر دې حده وي چې هغه د خپل د ولی لاس دی نہ صرف او ان تر دې چې د هغه جبه شي چې هغه په خبرې کوي. کا ولی ہو جاتا ہے. یعنی خدا تعالیٰ نو دا زموږ خدای دی چې نه صرف دا چې زموږ د هر عمل اجر راکوي کھلتے ہیں بلکې د داسې بنده په خپله ولی شي او د خدای پاک د دوستۍ او د حفاظت داسې لارې پرانیستی شي چې د انسان سوچ هم ورته نشي رسېدی. فرمایا ایسی حالت میں کہ تم احسان کے بدلے احسان خو کرو دا مقام تمہارے سے کوئی کله ترلاسه کیږي. فرمایي چې په داسې حالت کې چې تاسو د احسان په بدل کې احسان کوئ. څوک که تاسو سره نیکي وکړي نو تاسو آیا بیا د دې خبرې انتظار کوئ چې کله د هغه د نیکۍ کام ہے بدل به سے کوز بڑھ کر کوي. احسان کر کے بدلہ اتارے. اوس وګورئ اب دیکھیں جس معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے د یو حقیقي مومن کار دی چې هغه د احسان نه زیات احسان په ذریعه دی خپل بدل خلاصوي. اوس وګورئ چې کومه معاشرې کې دا صورتحال پیدا شو چې د یو تن د نیکۍ په جواب کې بل د هغه نه زیاته نیکي کوي او هر څوک هم په دې فکر کې وي او همدا یې عمل وي
چې یو تن نیکی وکړه نو د هغې په جواب کې به اوس هغې نه ऐसे मुआशरे زیاته نیکي ऐसा کوو मुआशरा जो है نو داسې معاشره هېڅ چېرې هم د خودغرضانو معاشره نشي کېدی बल्कि अमन प्यार और मोहब्बत का मुआशरा बन जाएगा بلکې د امن जब ये सब د مینې او د محبت معاشره به وي जा रहा हो तो फिर او دا هر څه چې د خدای پاک د رضا د حاصل لپاره کېږي और सबसे نو بیا خدای پاک چې د زړونو حل نه خبر دی उसकी इनायतों और नवाज़शों का او د ټولو نه زیات اجر ورکوونکی دی د هغه د عنایتونو د بخښنو خو هیڅ حساب او هیڅ شمېر نشي کېدی बस ये वो रूह है जो हम में पैदा होने की ज़रूरत है د هغه بخښنه خو انسان لپاره داسې وي چې انسان یې بیا سوچ هم نشي کولی बेगरज نو دا هغه روح ده چې پکار ده چې موږ کې پیدا شي अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए करनी है چې نیکی به کوو او بغیر د څه غرض نه به کوو د خدای پاک د رضا د حاصلولو لپاره به کوو इसलिए زموږ په عبادتونو کې هم فرضونو سره سره نفلونه پکار دي बन सके چې د خدای پاک د رضا حاصلونکي شو नवाफिल हों और किसी او زموږ نورو اعمالو سره هم پکار ده چې نفلونه وي एहसान का बदला एहसान او هیڅ دنیوي مقصد لپاره دې نه وي फायदा हासिल करने के लिए ना हो د احسان په بدل کې احسان دی د یو انسان نه د څه فایدې په تمه دې نه وي हकीकी तकवा है بلکې د خدای د رضا حاصلولو لپاره دی وي कदर खुदा ताला نو دا حقیقي تقوا ده دا هغه اصل سیز دی چې خدای پاک قدر فرمایي और ज़ाहिरी که دا نه وي نو خدای پاک فرمایي چې ستاسو ظاهري عبادتونو अगर हम नमाज او ظاهري قربانیو سره زه هیڅ غرض نه لرم که موږ مونځ کوو में दाखिल है لکه د کولو حکم چې څنګه خدای پاک ورکړی دی नमाज है بلکې فرایضو کې شامل دی او د عبادت معراج هم مونځ دی कुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिया او بیا خدای پاک هم فرمایلی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون पैदा की है چې ما جنات के कायम करने की پیریان او انسانان خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي बाकायदा او بیا موږ هم د سړو لپاره په جمع کولو باقاعده کولو په وخت کولو حکم هم په قرآن کې راغلی دی यही नमाजें हैं خو خدای پاک وایي چې همدا منځونه कि हलाकत बन د ځینو لپاره د बस هلاکت وجه جوړ شي हमारे लिए सोचने का मुकाम है نو موږ له क्यों एक नेकी इंसान के लिए دا پس دا موږ لپاره یقینا د سوچ مقام دی چې څنګه یو نیکی انسان لپاره अल्लाह ताला هلاکت هم جوړېدی شي د دې ساده جواب خدا دی چې خدای پاک د هرې نیکۍ د حکم بنیاد په تقوا ایښی دی गोया कि अल्लाह ताला یعنی خدای پاک اصل مغز غواړي छिलके چې د शैल के अंदर है ना कि پوستکي لاندې وي खौल को ظاهري پوستکي نه دی پکار से که زمونږ منځونه दूसरों के लिए که زمونږ منځونه نه موږ کې نورو لپاره د همدردۍ جذبې نه پیدا کیږي तो हमें समझ लेना نو चाहिए پکار دی چې پوه شو हमने एक ज़ाहिरी अमल तो چې موږ صرف یو ظاهري عمل چې موږ یو ظاهري عمل خو کو خو د دې چې کوم روح پکار ده रूह होनी चाहिए वो हमारी नमाज में नहीं थी هغه زمونږ منځ کې نه وو बाज़ दफ़ा हम खौल वाले د دې چې کوم روح پکار ده هغه زمونږ منځ کې نه وه ځینې وخت موږ میوې ګورو ځینې چې پوستکي ډېر ښه ښکاري خو چې پوستکي لري ګورو لاندې تېنه वो या چې کوم چکې وي هغه یا خو جوړه شوي نه وي یا بیا چینجو خوړلی وي یا مثلا بادام دی نو داسې بادامونه هم وي چې انسان ډېر په شوق مات کړي او हमने دننه چکې پکې ترخه وي खुदा ताला के अहकामात पर نو موږ به د خپلو اعمالو په ذریعه یعنی د خدای پاک په احکاماتو باندې عمل په ذریعه به बचाना है دا مغز دا میوه بچ کوو अल्लाह ताला के यहाँ چې دا د خدای پاک مخې ته د قبولیت درجه بیا مومي ये उस वक्त हो او دا عمله کېدی شي जब हमारी नमाजें چې زموږ منځونه زموږ عبادتونه अंदर موږ کې د خدای پاک سره تعلق نه علاوه د بنی آدم لپاره هم د همدردۍ جذبات پیدا کړي अल्लाह ताला د के خدای پاک په فضل जमात जर्मनी د جرمني جماعت هر کال 15 جماعتونه جوړي 4-5 मसाजिद बना रही है او ماته د دیو جماعتونو د پرانیستو موقع هم ترلاسه کیږي और तकरीबन او تقریبا هر ځای کې زه دا कहता हूँ وایم
چې دا جومات جوړولو نه پس اوس د دې علاقې کې چې کوم احمدیان اوسېږي د هغوی ذمهوارۍ نور هم زیاتې شوې. صرف جومات جوړول او هلته لمونځونو له راتلل څه کمال نه دی. که 5 وخته لمونځونو له هم تاسو هلته ور روان یئ. اصل څیز دا دی چې د دې جومات په وجه د ستاسو یو بل سره تعلقات هم مضبوط شي او د دې علاقې خلکو ته د اسلام ښکلی تصویر د هر احمدي عمل نه څرګند شي. په خپلو په پردو په هر چا دې د هغه روح اثر وي چې کوم د خدای پاک عبادت کوونکي په خپل ماحول کې پیدا کوي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې تعلیم او د دې خواهش اظهار هر احمدي ته پکار ده. د دې خواهش اظهار کول هر احمدي ته پکار دی چې پکې هغوی فرمایلی دي چې د زړه نرمۍ یو بل سره مینې او ورورولۍ کې د نورو لپاره یوه نمونه جوړه شي. نو دا مینه محبت او ورورولۍ نمونه یو بل لپاره هم ده او د پردو لپاره هم. یو بل سره زموږ دا نمونې به که یو طرف ته د خدای پاک مینه ځان طرف ته راکاږي او زموږ تقوا معیار به اوچتوي، نو بل اړخ ته د دیو په وجه به د پردو پام به هم د اسلام ښکلي تعلیم طرف ته وګرځي او دا شان به د تبلیغ نور میدانونه موږ لپاره پرانیستی شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل جومات لپاره په یوه دعا کې فرمایي چې خدای پاک دې زما د دې جومات زړونه پاک کړي او د خپل د رحمت په لاس دې د دوی زړونه ځان طرف ته راواړوي او ټول شرونه او کینې د دوی د زړونو ختم شي او د دوی ترمنځ د رښتونې محبت پیدا شي. خدای پاک دې وکړي چې موږ ټول د دې دعا وارثان شو. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل هغه لیک چې ما په شروع کې لوستی و د انکسار او د عاجزۍ طرف ته هم په خاص طور پام ګرځولی دی. دا هم هغه عمل دی چې یو بل سره پرې مینه زیاتېږي، د یو بل حقونه پوره کولو طرف ته د انسان پام ګرځوي او د اغیارو پام هم ځان طرف ته راکاږي. خدای پاک د خپلو بندګانو یو نښه دا هم خلې ده چې یمشون علی الارض هونا، چې هغوی په ځمکه سره د ډېرې عاجزۍ ګرځي. نو دا عاجزي انسان کې هغه روح پیدا کوي چې بنده پې خدای پاک ته جوختېږي او د معاشرې ښایست پې هم زیاتېږي، یو بل سره د تعلقاتو ښایست پې هم زیاتېږي، خفګانونه پې ختمېږي، مینه پې زیاتېږي. بیا هغوی د رازبازۍ او د رښتینولۍ طرف ته هم خاص پام ګرځولی دی. کم تن چې د تقوا په لاره روان وي هغه هسې ټولنیکی کوي. د تقوا تعریف هم دا دی، څوک چې د تقوا په حقیقت پوه شو نو هغه لکه چې هر څیز بیا مول کړو، خو په ځینو جزیاتو باندې زور ورکول ضروري وي او ځینې عملونه د تقوا معیار اوچتوي. نو ځکه خدای پاک په رازبازۍ او په قول سدید خاص زور ورکړی دی. فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، یا مؤمنانو د خدای پاک تقوا خپله کوي او داسې خبره کوي چې صفا او نیغه وي. د دې آیت په وضاحت کې ما 2-3 هفتې مخکې هم په خطبه کې ښه په تفصیل خبرې کړې وې. بهرحال دلته حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې خبرې ذکر په خاص طور هغو خلکو لپاره فرمایلی دی چې کوم خپلې روحاني ترقۍ لپاره جلسې له راځي، چې د خپلې تقوا معیار اوچت کړي، خپل اصلاح وکړي. که داسې موږ نو مله به تاسو د جلسې ته د راتګ حق پوره کوونکي یئ او دې لپاره د رازبازۍ، د رښتینولۍ او د صفا خبرې کولو وصف خپل کړئ. دا ډېره ضروري ده، دا یو بنیادي عنصر دی. نو د خپلې رښتینولۍ
معیار اوچت کوي چې د کوم مقصد لپاره راغونډ شوي یې هغه درته ترلاسه شي، او چې د هر احمدي د راست بازۍ معیار اوچت شي نو په خبرو کې به هم اثر وي، او چې په خبرو کې اثر وي نو بیا به په هغو خلکو کې شامل شي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقصد او مشن مخ په وړاندې بوځي لګیا دی. او کوم مشن چې حضرت مسیح موعود علیه السلام راوړی دی هغه دوه اهم کارونه دي. یو خدا چې خدای دې په خپل بنده وپېژني او بنده د خدای سره ملاو کړي، او بل دا چې د بني آدم حقونه دې پوره کړی شي. او دا دواړه کارونه داسې دي چې موږ نه د تقوا او د قربانۍ تقاضا کوي. زموږ عملی حالتونو کې د پاکو تبدیلو د راوستو تقاضا کوي. موږ دنیا تر هغه وخته خدای پاک سره نشو ملاولی تر څو چې زموږ خپل تعلق هغه سره پوخ نه وي. او بل چې د کم د بني آدم د حقونو د پوره کولو کار دی نو دا موږ تر هغې نشو کولی تر څو چې موږ کې عاجزي، انکساري، رښتینولي، مینه، اخوت او د قربانۍ جذبې نه وي. نو په دې درې ورځو کې به موږ د خپل د دې تعلقو د جذبو جاج اخلو، او دا به زیاتوو چې جلسې ته د راتګ مقصد را د ترلاسه شي او حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه خواهشه موږ پوره کړو. نو په دې درې ورځو کې د خپل تقوا د زیاتولو د عملی حالت د سمولو کوشش هر احمدي ته او جلسې کې شاملېدونکي هر تن ته پکار ده. او دعا م کوئ چې خدای پاک د دې توفیق موږ ته عطا کړي. خدای دې وکړي ہر احمدی کو، ہر شامل ہونے والے کو کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم حقیقت میں اس جلسے کے مقصد کو پانے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.